أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال عظني وأوجز فقال إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعذر منه غدا وعجمئ الإياس مما في أيدي الناس رواه ابن ماجه وأحمد في المسند او كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ د دې حدیث راوی دی بیان کی د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته یو سړی رالو ورته وایي الله رسول ما ته نصیحت وکړي خو مختصر نصیحت راته وکړي. نبی صلی الله تعالی علیه و آله وسلم ورته انتهایی جامع نصیحت فرمایلی دی. اورنۍ خبر ورته د الله نبی فرمایي اذا قمت فی صلاتک فصل صلاة مودع. کله چې ته مونځ ته ودرېږې نو داسې مونځ کوه چې ګویا دا ستا الوداعي مونځ دی، گویا چې دا ستا اخرنی مونځ دی، گویا چې داسې مونځ کوه چې مثال په طور د ماسپښین مونځ ته انسان ودرېږي نو د داسې مونځو کې چې کنه دا زما اخرنی مونځ دی او د مازدیګر د مونځ وخت به ماته میلاو نشي، شاید چې مازدیګر زه وفات شمه. او حدیث کې راځي احسان په باره کې د الله نبی فرمایي ان تعبد الله کأنک تراه فإن لم تکن تراه فإنه یراک. اول خو کوشش دا کوه چې ته د الله عبادت په داسې طریقې سره وکړې چې گویا چې ته الله اینې، او که دومره نشي چې ته داسې نشي کولی نو دومره خو په زړه کې خامخا خپل دا کیفیت جوړ کړه چې ما الله اینې، دا زما اخرنی مونځ دی، ما ته به د بل مونځ موقع میلاوه نشي. نو اخرنی مونځ په داسې طریقې سره کول په خشوع په خضوع سره په اطمینان سره چې هغه الله رب العالمین ته قابل قبول شي او د دې مونځ نه بعد زه وفات شم او اله العالمین ما ته د دې مونځ په ذریعې سره نجات راکړي. الوداعي مونځ کوه. نو د حدیث د دې وینا مطلب د الله د نبی صحابي ته دا دی چې انتهایی په خشوع سره، انتهایی په خضوع سره، انتهایی په اطمینان سره، په اطمینان قلب سره، په حضور قلبی سره مونځ کوه. الله دې موږ ته معافي وکړي. نن زموږ د مونځونو حالت کم ځای ته رسېدلی دی. موږ په مونځونو کې د خپلو مسلو سوچونه کوو، موږ په مونځونو کې سوچونه د کورونو کوو، د دوکانونو کوو، د کاروبارونو فکرونه کوو، کله د ګیرې سره، کله د کپړو سره، کله یو طرف ته کله بل طرف ته. شیطان خو زموږ دشمن دی، نه خو زموږ د عباداتو پسې راپسې دی، یا خو زموږ عبادات تباه کول غواړي، موږ د خپل عبادتونو را ایستل غواړي، موږ په خپل ځان پسې راپسې کول غواړي. لہذا کوشش دا پکاري چې سړی مونځ کوي نو دغه کیفیت جوړول پکاري. او دویمه خبره د الله نبی ورته فرمایي چې ته داسې خبرې کوه چې په هغې خبرو باندې بیا ته سبا ستومانه نه یې. داسې خبرې مه کوه چې ته په هغې خبرو سبا ستومانه یې، بیا راځي د خلکو نه معافي غواړي. غیبت مه کوه، چغلي مه کوه، د چا سپکاوی مه بیانوه، په چا پسې وروستو خبرې مه کوه، د چا سپک مه وایه، د چا پسې مذاق مه وړاوه چې سبا بیا ته راځي او د هغه نه چې کوم دی معافي غواړي. او درېیمه خبره د نبي صلی الله علیه وسلم دا وفرمایله د خلکو نه تمه مه ساته، خپل لاس د خلکو نه راټول که، تمه د یو الله نه ساته. لکه پیغمبر اسلام فرمای اذا سألت فاسأل الله و اذا استعنت فاستعن بالله. کله سوال کې نو د الله نه کوه، چې کله غوښتنه کې مدد غواړي د الله نه امداد غواړه. انسانان به له چا څه امداد وکړي، انسانان به چا له څه ورکړي، انسان خو بخبره د الله بنده دی. انسان د انسان ته څه نشي ورکولی. انسان د انسان له تمه ساتل نه دي پکار، تمه د یو رب نه ساتل پکار دي، امید د یو رب نه ساتل پکار دي. هر څیز د الله رب العالمین سره موجود دی، دا هر یو څیز خزانې د رب العالمین سره موجود دي. خو که مونږ چېرته د الله رب العالمین ته لږه شانتې توجه وکړه ده، مونږ چېرته الله رب العالمین ته ورنږدې شو، مونږ چېرته الله رب العالمین سره تعلق جوړ کړو، بیا به مونږ د خپل رب د تعلق خوند مونږ ته میلاو شي. بیا مونږ ته د خپل رب د تعلق پته ولګي چې زمونږ رب څومره وفادار دی، زمونږ رب څومره مینهناک دی، زمونږ رب زمونږ سره څومره مینه ساتي چې مونږ ته لږ ورنږدې شو، رب مونږ له څومره ډېر څه راکړه. دغه وجې نه
د حدیث باندې موږ ته د عمل کولو کوشش پکار دی. الہ العالمین دې زموږ منځونه په خشوع خضوع په حضور قلبی سره راولي. الہ العالمین دې زموږ د هغې خبرو نه بچ کړي چې په کومو خبرو بیا موږ سبا د خلکو نه معافی غواړو، او رب دې زموږ تمې د انسانانو نه کټ کړي. الہ العالمین دې الله تعالی زموږ امیدونه او تمې پیدا کړي. الہ العالمین دې ما ته تاسو ته دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين.